السلام علیکم دوستانو نن به تاسو چې کوم دی د ایزیترومایسین ګولو باره کې خبره کوم. ایزیترومایسین د فارموله ده دا نوم څه چې کوم دی میکروبیک ګوله دي. تاسو په دې سکرین باندې ښکاري دا میکروبیک 500 ملي ګرام ګوله دي. په دې کې چې کوم دی 250 ملي ګرام هم وي او دا 500 ملي ګرام دي. دا به تاسو نن په دې ویډیو کې چې تاسو چې دا څه لپاره یوز کېږي دي بینیفټس څه دي او سایډ افیکټ څه دي او یوز څنګه دي. نو راځئ چېرته ځئ زموږ سره اوسئ. خو دوستانو د ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو ته دا یو ریکوست کوم که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی میډیسن کلب نو تاسو چینل ضرور سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دبا کړئ زموږ هره ویډیو تاسو ته ضرور رسي. دا میکروبیک 500 ګولۍ دي. د ملي ګرام چې کوم دی 500 دي او دې فارموله ده ایزیترومایسین. دا کمپنۍ ده چې کوم ده ایشین کانټینر کمپنۍ والا دي او دې چې کوم د دې پرایس چې کوم دی 330 روپۍ دی. نو دوستانو د دې یوز دا څه دپاره استعمالیږي. نو راځئ دا چې کوم دی د انسان کله غوږونو اثر انفیکشن وي د هغې دپاره، دغه د مرۍ انفیکشن وي، دغه چې ټایفاید وي، تبی وي او دې سره چې کوم دی د ګلې خراش وي او دا زیاتره سکین کار کوي. سکین ته څخه پته سکین ډېر زیاتې مسلې وي کله چې انسان دانه روخیږي هغې ته دا ډېر کار وکړي دانه وچوي او دانه نو غټول ته نه پرېږدي. چې کله یو ځای وپړسي هغې ته پړسو دپاره هم ډېر زیات ښه مفید دي. دا اصل کې انټي طور پر یوز کېږي. نو انټي بایوټیک دا چې کوم دی د هر قسم انټي بایوټیک وي هغې کې ډېر زیات کار ورکوي. د دې چې کوم دی نقصانات څه دي تاسو به دې نقصانات هم وایم. دا چې تاسو کله استعمال کوئ تاسو چې کوم دی الټی هم راتلی شي، سر درد شو، پیټ درد شو او تکاوت شو نو تاسو به پریشانه کېږئ ما د سر دا د اثرات وي. دې طریقه استعمال تاسو دایما تاسو روزانه یو ګوله استعمالولی شئ. نو تاسو 2 ګولې هم استعمالولی شئ خو هغه به چې کوم دی ډاکټر سره په مشورې سره تاسو استعمالوئ ځکه چې ډاکټر چې کوم دی هغه ټایم ته ګوري او مریض ته ګوري د هغې مطابق هغه ډوز ورکوي. یو بله دا چې تاسو په نهر هم استعمالولی شئ خو د هغې سره به چې کوم دی موږ ډاکټر سره ضرور رجوع کوو. نو دا وی میکروبیک 500 او ایزیترومایسین یعنی دې چې کوم دی سایډ افیکټ او بینیفټس او اینډ ډوز ما تاسو ته ووایي. که ویډیو تاسو خوښ شوي نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دبا کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. والسلام.